صلواتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس او بعض د خلقنا من آعدی یقولو چه اغی وی آمنا من ایمان راوڑے دے باللہ پا اللہ تعالی مانے و بالیوم الآخر پرز دا آخرت مانے وما هم بمؤمنین او حال لاد چی ندی اغی بمؤمنین مؤمنان پا حقیقت کی. شاتا دا انعمت علیہم او دا غیر المعذوب علیہم یا دا سوچا مومنانو او دا سوچا کافرانو ذکر شو. اس دیدہ کی ومن الناس دا دا منافقانو بیان دے. شاتا اللہ ہوئی ولہم عذاب عظیم دے کافرانو دا پارا دیر لوی غذاب دے دا وجہ لعظمت عنادهم بالنسبت الى المنافق دیت عناد دا دیر زیاد دے پا نسبت دا جا سرا و دا منافق سرا. نو دے رہا ہے کہ اللہ جل شانہ اس دا منافقان بیان کئی دیوئی آمنا باللہ و بالیوم الآخر زمان ایمان دے پا اللہ و پرز دا آخرت بادے. نو دا ایمان مبدا اگا پا اللہ مانے ایمانیات دا اللہ نے شروع شی او اخیری عقیدہ دا آخرتو. نو مانا زموگ طول عقائد دا اسلام دی دا نا چھ صرف دا دعا کی دی منو نور نہ منو طول عقائد تا اشارہ دا. نو دی وی چھ آمنا باللہ زموگ ایمان دے پا اللہ بانے او پرز دا آخرت مانے او دا دی سوئی لسانن وی پا جو مانے وما هم بمؤمنین او نی دی مؤمنان پا حقیقت کی پا باطن کی. یخادعون اللہ یخادعون دی ٹگی کئی چا سرا اللہ سرا. یخادعون اللہ اللہ سر ٹگی سنگا کئی ٹگی خو آغا ذات سر دوکا خو آغا ذات سر کی چھے آغا جدنو پا ہر سیز مانے عالم نی خبردار نی او دے دائی کہ آغای چی کم دنو خبردار دی اللہ پا ہر سیز مانے خبردار دے. انو یحادعون اللہ نو مفسرین وی یحادعون نبی اللہ دی ٹگی کئی دا نبی دا اللہ سرا دا دی ٹگی دا چا سرا دا اللہ نبی سرا کئی دی ٹگی. یا مومنانو لدوکور کول دا اللہ نیکانو بندگانو لدوکور کول و دادا سے دا اللہ تا دوکور کول. یخادعون نبی اللہ دی دوکور کئی چاہتا دا اللہ نبی تا دا اللہ پیغمبر تا. او دویم دا دا یخادعون دا باب مفاعلہ دا او باب مفاعلہ دا غی خاصیت دا جانبینو نبی نو بیزایو ای نا ہر دا دا جانبینو ننوی بلکہ چرتا دا جانب واحد نومی
لکه عاقبت اللص ما تعاقبو که زه ولګېدم چا پسې غل پسې نو دا نه چې غل ما پسې لګېدلی او زه غل پسې لګېدلم بلکې دا یک طرفه دی یخادعون الله دی ټګي کوي نبي د الله تعالی سره والذین واکسانو سره آمنو چې دی ایمان راوړی دی وما یخدعون او دی ټګي نه کوي الا انفسهم مگر ځانونو خپلو سره خپل ذات سره دی ټګي کوي وما یشعرون او دی شعور نه لري دا منافق دا بی شعوره قوم دی ګورئ جی یو عقل له یو شعور دی شعور دا په حواس خمسه باندې چې دنو د دې ذریعہ د علم دا حواس خمسه دي او شعور دا حواس خمسه دا په زناورو کې مشتا دا په سارو کې شتا خو الله جل جلاله فرمایي دا منافق د ساروی نه هم لاندې دي د زناور نه هم لاندې دي ولی اس پا ما یشعرون معنی دا دلیل وی دلیل اول پا سمانی پا ما یشعرون معنی از اولی فی قلوبهم پزنو دا غی کے مرض دے مرض دا نفاق تے مرض دا شک تے مرض دا کذب دے فسادهم اللہ مرضا پس سواک اللہ تعالی غی لرا مرض دا غی اس دا غی پزړونو کې مرض دی نو فزادهم الله مرضا الله سیوا کو دا هغه مرض نو دا بعض مفسرین وایي فات تفریعیه ده مرض یو د نفاق چې نور عناد کې راتل انکار کې راتل الله سیوا کو او زموږ شيوخ وایي تفسیر الرحمن علامہ الہائمی رحمت اللہ علیہ وجنا یو سڑے بیمار دے نو دا بیمار دا پار خو با علاج کے نو اغوی دا افاج دا تفریعیہ ندا دا افاج جزائیہ دا او دا دی شرط معذوب تے او اغا دا دے چی فی قلوبهم مرض دا دی پزرونو کے مرض دا نفاقو اس د دې مرض د ختمولو د پاره الله جل شانو خپل کلام قرآن مجید راولېږي ولما لم يعالجوا بشفاء القرآن او هر کلا چې هغه علاج نکو پس سره په شفاء د قرآن مجید سره نفزادهم الله مرضا نفسواک الله تعالی بیا دا غي مرض ولهم دفار دی عذاب علیم غذاب درناک تے بما فصاب دا غی یکذبون چی اغی کم دروغوی اغی کم کذب کو نگورا دا وما یشعرون یو دلیل دا شو دی دا زناور نولی لاندی دی بیماران دی او علاج و سره خوا کې موجود دی چې د الله کتاب دی او دای پاغه معنی علاج نه کوي زناورم چې تګې دی اوګې دی خوا کې وسره وب پرتین اوس کی وانډا دا وته اوخري او دا منافق د زناور نام لاندې دی دغه نفاق بیماری ده شک بیماری ده او خواږه قرآن مجید علاج ته پروت ته او د هغې له خواله ناراضي زناور نه لاندې نشو د وما یشعرون بل دلیل واذا قیل لهم ارکل چې ویل شي دیتا لهم دیتا ویل شي لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض پزمکا کی پس سرا بترک الشرائع چې تاسو شرائع سکی د شریعت احکام هغه تاسو پرې دی
فساد څه ته ویل شي؟ فساد ویل شي خروج الشیء عن الاعتدال، وتل د سیز د سنا د اعتدال نه، دا فساد دی. ښه انو لا تفسدوا، تاسو فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې. نو قالوا وی دی انما پتاگر نحن من چې دی مصلحون، من اصلاح کون کی په ظاهر او په باطن کې، مصلحون فی الظاهر والباطن. الا خبردار انهم بیشک دی هم المفسدون، هم دی فساد کون کی دی، هم دی مفسدان دی. ولکن لا، لیکن دی لا یشعرون، دی شعور نه لري چې انهم مفسدون، چې دی مفسدان دی. اوس زناور نه ولې لاندې دي چې دی کوي فساد، او چې ته ورته فساد مه کوه، دی فساد ته اصلاح وایي، موږ اصلاح کوونکي یو. بل وما یشعرون دلیل. واذا قیل لهم کله چې ویل شي دی ته آمنو ایمان راړئ کما آمن الناس، لکه چې ایمان راوړی دی الناس کامل خلقو. الناس نه مراد کامل مسلمانان چې اصحابان دي. ګورئ رونو د قرآن مجید نزول چې کېدو، چې قرآن مجید نزول کېدو نو منافقانو سره دغسې کلام کیږي، نو په وخت د نزول معنی څوک موجود؟ صحابه کرام موجود کړه. نو الله د صحابه کرام ایمان دا معیار وګرځو. کما آمن الناس، لکه چې ایمان راوړل د کامل خلق چې اصحابان دي. نو قالوا وی دی انؤمن، آیا من ایمان راوړو کما آمن الصفا، لکه چې ایمان راوړل د کمکلو. علیاذ بالله صحابه کرام تسوي کمکل وتوي. ولی وته کمکل وي؟ کمکل وته ځکه وي هغه زمانه کې به چا ایمان راوړو، نو د ایمان راوړو مطلب داو چې هغه خپل مور او پلار کور خاندان ار څه پرېښودو، که ګمبدې چرچې به وي هغه ختم شوې. نه وای دا خو لیونتوب دی. الله فرمای الا خبردار انهم بیشک دی چې دی هم الصفاء، هم دی بیوقوف دي، هم دی کمکل دي چې دی ضلالت اغسته په بدل د هدایت کې. ولکن لا يعلمون، لیکن دی نه پوهیږي په صفاحت خپل معنی. اوس رونو نو الله وایي چې د دنیا د عاقلو نه عاقلین خلق دا صحابه دي. ګوره دی ورته کمکل وایي، او الله چې دی صحابه ته کمکل وي، الله په څنګه د پلګي الا خبردار انهم بیشک دی هم الصفحاء، هم دی کمکل دي. ولکن لا يعلمون، لیکن دی نه پوهیږي. دا چې دی نو دی علم نه لري. په دې خبره باندې پوه شئ. بیا چې کوم دی صحابه کرام الله معیار حق ګرځول. معیار حق معنا چې د ایمان د پاره صحابه رول ماډل دی، دا کسوټي ده. بعض خلک انکار کوي د دین صحابه معیار حق نه دي، هغه په غلطه دي. ښه بعض خلک صحابه په خبرې کوي، نبی علیہ السلام وایي اخر زمانه چې راشي خلک به زما صحابه کرام سره بوز کوي، خبرې به ورپسې کوي. تاسو چې دی نو دې خلکو سره مکې نه پاسې، دې خلکو سره خوراک سکاک مه کوئ. ٹھیک شو که نه؟ الا انهم هم الصفحاء ولکن لا يعلمون، لیکن دی نه پوهیږي. اوس په وما یشعرون څلورم دلیل، واذا لقوا الذین، هر کله چې دی ملاو شي الذین کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، نو قالوا وی دی آمنا من ایمان راوړی دی. واذا خلو، هر کله چې دی یوازې شي، یو دی ورشي، خلو ای مزو، دی تیر شي من المؤمنین د مؤمنانو نه،
چرتا الی شیاطینهم په طرف د شیطانانو دا غي په طرف دا غ مشرانو سردارانو دا غي نو قالو دی وی اغیت انا بشک منگا معکم تاسو سره انما نحنو پتاید منگا مستعذون ټوکې کون کیو غي سرا نو ګوره د دنیا په عاقلینو کې عاقلین صحابه کرام دي نو چې صحابه سره ملاو شي نو ای سره لنډه خبره کی آمنا ول لنډه کوي هغه په خپل ذهن می دا سادهګان دي وای دای ته چې وړه خبرو کوم دی په دوک کی او چې خپل کافرانو سره ورشي په سردارانو سره ورشي انو هغه سره وګړه خبره کوي ان معکم من تاسو سره یو انما نحن پتا سره منګه مستهزئون من ټوکې کون کیو هغه پسې الله جل شانه فرمای الله یستهزئ الله بټو کیو کیا غي سرا څنګه بټو کیو کی نو ایټو کې خو حقیقتن باندې کوي انو الله یجزي الله بدلا ورکی دیتا جزاء او استذاهم یو معنا دا چې دای کوم ټو کې کول کنه نو یستعذ الله بداغي بدلا ورکی دیمه معنا تفسیر الرحمن وای نه وای حقیقتن بټو کې کوي حقیقتن بټو کې څنګه گئی دی سرا حقیقتن د ټوکو صورت بدای چې دای با د جهنمی او په جهنم کې سوځي العیاذ بالله چې سوځي مخامخ بہت دروازه کولاو شي د جنت انعامات بہت تخکار شي نو دیو به د جهنم ور سم پکوړه کړی نو دیو ی الله چې و خېجم بچ خو بشم کرا دیوا 50 کاله سل کاله خیجی په اور د اور غربي او هغه دروازه بلري چې کله دې هغه دروازه خواته نږدې شي د جهنم دروازه سره نږدې کیږي او دې په وتو شي غړپ چې دروازه په بند شي نو څنګه په د مسلمانانو ته د خپل مفاداتو د پاره دروازه د ایمان کولا وکړه نچ وخت د قربانای به راغ نو بند وکړه هم دک کرانګي الله بدای ته حقیقتا ټوګه کوي د جنت دروازه به تاسو کی جنت به مخامخ کی جهنم دروازه به کولا وکړي چې کله دای په وتو شنو بیا به بند کی دی بیا را ورزيږي د سل کاله په کتب مزل باندې بیا به سو وخت پس سره دا کار کی تفسیر الرحمن وی د دې معنا دا ده الله یستهزئ الله بټو کې بیم پدای سرا ويمدم سیوا کوي الله تعالی دیلر یومانا ويمدم دیل ور کوي الله تعالی دیلر ويمدم مهلت ور کوي الله تعالی دیلر فی طغیانهم یعمهون طالبان ورونو یو خیال ساتي دا فی طغیانهم جار مجرور چا سره متعلق ته یعمهون سرا کچاره دا متعلق شي سرا یمدهم سرا بیا مسله سره جوړ شي بیا با چې ويمدهم فی طغیانهم الله دیل سی حواله ورکې د دې په سر کشای کې نو دا بیا عقیده د چا شي د جبریو شي اوس د دې دلیل وسی چې دا فی طغیانهم دا یمدهم سره متعلق ته او کو یعمهون سره متعلق ته نو د سوره یونس آیات نمبر 11 راو باسي سوره یونس وګورئ ورو ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون پس من پریدوا کسانو لرچ امید نساتی لقاءنا د ملاقات زمنگا فی طغیانهم یعمهون
دی سرگردان دی په خپل سرکشای کې پوه شوي دی ړاند دي انو دی دا کې دا فی طغیانهم جار مجرور دا لا یرجون سره ملاقات کولی شي لکعنا سره کولی شي نو څه سره شو القرآن یفسر بعضه بعضا دا دی ښه بل آیات د دې دلیل دا سره ولیکئ دا ضروري دی اولئک الذین الله ودا کسانی اشتروا الضلالة چې دی اغست دا الضلالة طول الضلالة دا وتولیږي وګدواله د گمراهی بالهدى په بدل د هدایت اے الایمان الظاهری فما ربحت تجارتهم پس فائدہ نکړه تجارت د دی چې دی واغسته گمراهی په بدل د هدایت وما كانوا او نو غی مهتدین په هدایت معنی نو اولئک الذین اشتروا الضلاله دی واغسته گمراهی نو گمراهی څنګه واغستا یو معنا خو لازمه معنا کوي ګوره ته چې دکان ته یو ورشي او یو سیز لې نو هغه سیز ته غوره کوي الذين كسان اشتروا الضلالة اختاروا الضلالة چې غوره کاغی څه شي گمراهی نو اختاروا معنا شه دې مداد نه حقیقت راو باسه سودا چې سړی کوي نورو آئے کے سلور سیزو نہیں یو مشتری یعنی اغستون کے یو بائع خرسون کے یعنی دکاندار یو سمن پیسی قیمت ایو مبیعہ اغسیز ہر سودا جی کی تا دکان تورشن دکاندار دے چلے بائع دے تا اغستون کے او سمن والا پیسی ور کے او تعالی غسیز در گئی اس اللہ وی دیدہ ہے کہ اشتروا الضلالتا دی گمراہی واغستا اس دا دی اعتبار بانے دا دیر سوچ غاری چھ دی مشتریان دی دی اغسطن کی دی سی اغسطن کی سوق دی منافقان دی خرسون کی سوق دی مومنان مسلمانان دی علیس الضلالتا گمراہی پس معنی علی بالہدا پہ ہدایت معنی اس سوال لارے چی آیا اصحابانو دیتا گمراہی ورکولا او دی سر ہدایتو نمانگو نا تپی لگ سوچو کدا اڑی رسان دے دا منافقان برالل دی و نبی علیہ السلام توی صحابہ کرام تبیوی آمنا دی بوی من ایمان راوڑے دے نوچے دی بدا ہوئی نو که صحابہ کرامو بدئی تا غک کوم دی لبے مثلا تو لبے پی چلو لهم نوچے دی با پا خلی معنی آمنا ہوئی ہدایت لسانی پزڑکے نو لا الہ الا اللہ بیوی نو پا دی بدئی سشو بجبشو نو دا دیتا الضلالت نو چه دی با بچو نو مثلا کننی وجل نو گمراہی با ختم شیوا یو کال وطا نور ملا شو نورا کال گمراہی اکرا نو دی سواغست طول الضلالتا اغا پا گمراہائی کی اگا جون تیرون پس سارا بالہدا پا ہدایت لسانی مانے پوئی شوئی کہ پوئی نشوئی نو فما ربحت تجارتهم اللہ وی دی کاروبار خو سپایدہ ہو نکلا کہ اللہ ستر آجی پا دنیا کے تا سیوا پاتے شنو سے چلو شو چا اللہ نے ناراض کو پا نفاق مانی او سڑے لرشی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دیوان شافعی کی یو شعر وی وی قضات الدار قد ظلو قد بانت خطارتهم فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم وی داعیان قاضیان دا دنیا دا زمانے آئی گمراہ شو
قد بانت خطارتهم خلق معنی دا غي خرابای ظاهر شو فباعوا الدین بالدنیا اغه خپل دین پس خرڅ کو دنیاوی مفادات ته ملاویږي نو ججان غلط فیصله کوي نو فما ربحت تجارتهم دا لک ژوند دا خو به تیر شي خو دې سودا هغه فائدہ ونکړه وما كانوا مهتدين مثلهم اسرونو دیدا کې دا دو مثالونه راړي د پار زرازي د توحید ممثل د پار رازي دو قسم مثالونه دي د منافقانو یو هغه منافقان چې قابل اصلاح دي یو هغه منافقان چې هغه غیر قابل اصلاح دي دا دواړه ذکر کوي یا یو مثال دا د منافقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی او دویم مثال د منافقانو دا د قران مجید سره دی چې د قران مجید سره د ایسه حالت او نبی علیہ السلام سره د ایسه حالت الله جل شانه فرمای مثلهم مثال د دې کمثل الذی سره د حضور د نبی علیہ السلام نه کمثل الذی پشان دا غسړی دے استوقد نارا چې دې سکی بلکی اور لرا استوقد په معنا د اوقد دے فلما ارکل ازات روحان کی ما حوله چاپیر داغو ان ذهب الله بوتل کی اللہ تعالی بنورهم پرانا دا غیسرا وترکهم فرید دیلر فی ظلمات پتیرو کے لا یبصرون دی بیانوینی نو گوری روڑو دا کافران دا کفر او دا عناد پتیرو کے پراتو دا جہالت پتیرو کے پراتو اللہ دیتا نبی علیہ السلام راو لے گو دیتا رنا شوا دے منافقانو دا دروغ کلمہ ہوئے دیتا دروغ کلمہ ہوئے دیتا لگا رنا جوڑا شوا دیتا فائدہ ملاو شوا دا غینا مسلمانانو پا معاشرہ کی شو جوندے بچو خو چونکہ دا دنیاوی مفاد دا پارو نو چکلا دا دنیاوی مفاد دا پارو نو چکلا دا دی ساوت دی قبر تا کشو نو پا قبر کی بیا رناوا نو بیا خدا اللہ غضب و بیا غضاب وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ دی کاڑ دی بکمن گونگیان دی عمیون راند دی نو آیا دا منافقان کاڑو ننوی غڑ غڑ وگونے دی گونگیانو غڑ غڑ جبی دی او عمیون راندو ننا غڑ غڑ استرگی وی نو فهم لا یرجعون دوی سمن دا خبر دے مقتضای معذوب تے هم سمن اغی کاندی فلا یسمعون الحق دنیا خبر اوری و حق ناوری هم بکمن دی گونگیان دی دنیا خبر خیق کئی فلا یتکلمون الحق حق خبر نکی عمیون دی لاند دی فلا یرون الحق دی حق نوینی رونو دو جہانو سردار اکائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علامات دا قیامت ویلی دی نبی علیہ السلام دا قیامت دا علامونا حدیث دا بخاری دے کہ نبی علیہ السلام فرمائل کہ دا قیامت دا علامونا یو دادا انترا سمن بکمن عمین ملوک الارض کہ تازو تبا ستاسو باچاہان او مشران تبا کانوی تبا ڈاندوی تبا چاڑیانوی صحابہ عرضو کہ یا رسول اللہ قربان دا صحابہ نا صحابہ تا سوالو کی کنا چاہ زمانگا مسئلے حل کری دی صحابہ تا پوز گا یا رسول اللہ پاگا زمانہ کی چاہ خلق رون سڑے کون سڑے او گونگے سڑے
دې ځان له حکمران کوي نو له دې ته بسم سړی نه ملاويږي ګونګې بسنګ چې د نو حکمرانی کوي ړوند بسنګ کوي کون بسنګ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وګونه به اوري با خدای به د عوام په پریاد باندې ځان کون کړي سترګې به ویني با په خلکو به ظلم کیږي دی وزان ډون کړي جب به ای او حق خبره به نشي کولی حق خبره به نه کوي دا نن وګورئ د امت مسلمه حالت وګورئ کړه ثم بكم عمي حکمرانانو سره سر پلو په مزو چرچوي عوام دې مړیږي کړه څه چل دا حالت الله دې رحم کی ښا دا حدیث کې راغلی باقاعده فهم لا يرجعون پس دای نګردي د نفاق نه په طرف د هدایت ٹھیک شورونو او کسویبن یاد دوی مثال لا غي په دې مثال پوښي که پوه نه شوي پوښي او کسویبن یا مثال د دې پشان دا غړ باران دے دا د منافق مثال اوس ورکي نزول قرآن سره او کسویب غړ باران ته من السماء چې د سنوي من السماء د پورته نه د وریاضو نه خدای چې د اسمان نه تاسو موږ دې هغه ته تلو اوس ستدا په سکول وخت تلو دې په له علاقه د ټڼیانی وته وي نو ټڼیانه ته چې ورشي نو التخانه اړیر په هایټ کې ډیر اوچته ده انو یا تکشيري برا در باندې وریاضي ګرځي کته ده نه شین ښکاري ته په وریاضو کې او تانا کته چې دنه اوسي نور به دا چې دن دا باران دا خو د وریاضو ناراضي وریاضو کته نو سمادي دا کې اصطلاحي معنا نه ده لغوي معنا ده او کسیبن یا پشان د غړ باران من السماء چې د اسمان نه او کدا اصل اسمان وای نو بیا چې دنو چې امر د اسمان نوي فيه پای کې ظلمات تیری وی ورعد غلزار او برکن برېخناوي رونو فيه ظلمات تیری وی تیارونه مراد دی دا کہ احکام سختای وی ورعد غلزار وی د دینه مراد وعید د کفر دی محاسمه ده وبرق برهناوی نور د دلائل وی یجعلون غرزی دی اصابعهم غت خپل فی اذانهم وغوغونو دا غی کی من الصواعق دسنا د تندرنا حذر الموت د یار د مرغنا والله الله تعالی محیط احاطه کون کرے بالکافرین په کافرانو سره علما او قدرتا په علم او قدرت سره الله تعالی احاطه کړی دا نګوري باران د بر ناراضي نو وهم د بار ناراضي چې باران راضي نو دی کې تیاری دی غړزار دی برېخنا ده قرآن مجید د باران جراجي نو پدې کې احکام دي تکالیف دي سختای دي رعد دی د باطل هغه چې دنو باطل چې کم دنو د هغه رد او دویم چې کم دی نو هغه کې څه شی دی هغه سره چې دنو نور د دلایل دي اوس منافق سره یجعلون اصابعهم فی اذانهم نو دای خپل ګوته پل انامل د ګوتو سرونه دا غوګونو ته دن نه کوي او دا اصابعهم تاسو ویل دي فی اذانهم مختصر المعانی کې
تسمیت الکل باسم الجزم دا مثال ورکړی دی چې ټوله ګوته نه دننه کوي دا سرونه یې دننه کوي و چونکې دوره مبالغې سره کوي نو دی د قرآن نه غوږونه بند کړي والله محیط بالکافرین الله احاطه کوونکی یکاد البرق قریب دا البرق دا برېښنا دا نور د دلایل یختبو چې دا به بوزي ړانده به کي ابصارم نظرونه د هغوی کلما ارکل اضواء چې روښانه شي رڼا شي لهم دی ته طریقا لاره مشو فیه نو دی ځي په هغې کې دی بیا ځي وَإِذَا أَظْلَمَ او ارکله چې تیاره کي فعليهم په هغوی باندې نو قامو دی ودرېږي کلک ودرېږي بیا لاره پې تیاره کي نو بیا ورته څه نه ښکاري ولو شاء الله که چرې اراده شوی د الله تعالی لذهب ضرور به ضرور بوتلل به کړو حالن بسمع په قوت سماعت په اورودو د هغه ایمانې و ابصار په قوت د بصارت د ایمانې ان الله بجک الله تعالی علی کل شیء پر یو څیز باندې قدیر قدرت والا دی الله د هر چیز قدرت لري الله تعالی قادر ذات ته ښا ورونو دکرانګي دای د قرآن مجید دلائل رال هغې ورته ماحول صفا کو هغې ورته ماحول روښانه کو خدای څه کوي دای چې کوم دی نو دای خپل منافق ته چې فایده ملاویږي د دنیا مفاد ملاویږي مشو پی دی ځي په هغې کې او چې کله منافق باندې سخت راځي نو بیا دې سي بیا دې هینډز کوي بیا دې سم نه کوي ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء شی مصدر دی انو دې په معنا د اسم فاعل لكل شاء هر هغه څیز چې الله تعالی وغواړي الله تعالی په هغې باندې قدرت لري دې ځای کې اشاره وکړم دې ځای کې چې کوم دی نو هغه دیانن سرسوتی چې په قرآن مجید باندې کوم اعتراضات کړي دي انو یو چې دی نو دا ځای پکې راغسته دی چې هغه وایي ظالم وایي العیاذ بالله وایي الله په هر څیز باندې قادر دی وایي موږ ته دا ووایي چې الله تعالی العیاذ بالله په غلا باندې قادر دی الله تعالی په بدای باندې قادر دی نو اوس کتوای قادر دی نو غلا کول د خدای په ذات کې نقص دی که په بد عملی کول نقص دی او کتوای چې قادر نه دی نو علا کل شیء قدیر انو بیا کلام دروغجن شو یو خو جواب ما دا او که چې کل شیء نه مراد کل شاعن د الله غواړي د دې سړي جواب مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کړی د انتصار الاسلام انو په هغې کې مولانا نانوتوی سے فرمایي آسان جواب چې ګوره غلا سړی د کوم څیز کوي چې د بل سړي یو څیزي او ته ترې هغه څه کې اوچت کې والې او پټې کې غلا دې ته وایي اول ته د په دنیا کې څه څیز داسې ثابت کړه چې هغه د الله د ملکیت نه وتی دا څه خو چې دي د چا دي د الله دي نو چې هر څه د الله دي نو د خپل څیز غلا کوي ستا سوال به تو کرے غلط دی او دویم د عمل متعلق نو لیسا کمثلی شی تا ما ازغ ټیک نه دی الله چې کم دی د انسان په شانته نه ده د عمل لپاره خپې لاس اعضا په کار دي اعضا ته ثابت کا ثابتولی نشي اشته نه پوه شئ په مطلب باندې ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پاره او سیز باندې قدیر قدرت والده
یا ایها الناس دې ځای نه رونو د یا بنی اسرائیل پورې بیان د کیږي د انعاماتو د 15 انعامات به ذکر کیږي خدای ځای نه یا ایها الناس و انسانان و جنات اعبدوا ربکم عبادت کئی ربکم در افستاسو لگویخ شیخا تان پو کئی گورے رونو شاید درے پیر کے تیرے شوی خالص مومنان او خالص کافران او منافقان دی دری وارد دا خطاب متوجہ کو کہ کلوی یا ایو الناس او خلقو اعبدو تاسو سو کئی عبادتو کئی عبادتو کئی چھ مومنانو تے متوجہ کی نبیا معنانا اعبدو ربکم ثابتو سی کلکو سی پخپل عبادت مانے کچاری دات متوجہ کی کافرانو تا نو اعبدو ربکم و منافقانو تجدید پیدا گئی پخپل عبادت کی تاسو غیر اللہ تا عبادت کوئی دا غیر اللہ نے عبادت لری گئی چاہتے ہی کئی اللہ تے کئی او کچھر منافقان تے متوجہ کی نو یا ایو الناس و منافقانو اعبدو ربکم پخپل عبادت کی اخلاص پیدا کئی عبادت کوئی اخلاص پکی نشتر نے اخلاص پکی پیدا کئی اعبدو عبادت کوئی ربکم در افستاسو الذی اذ هو الذی ولد اللہ تعالی آغازات تے اعبدو عبادت کوئی ربکم در افستاسو ولی رب طرف ولی وی آتاستا تربیت کی او تربیت ستوئی انشاء الشیء حالا فحالا الى الانتہاء انشاء د یو سیس کئی د یو حالت نا د بل حالت پوری د انتہا پوری انو الذی اذ هو یا ایها الناس اعبدوا دا توحید دا دعوت صورت تا توحید کی خودو اعبدوا ربکم ولی اذ هو الذی اللہ غزات خلقکم چھ پیدا ہے کہ تاسو لرا دا کم یو دلیل عقلی انفسی والذین واکسان من قبلکم چھ مخکستاسو نو لعلکم تتقون لعلکم لعل دا خو حرف ترجی دا شاید کی دیشی امید دے تتقون جی تاسو شئی پتقواب کی پرہیزگار شئی نو دیدائی کی لعل تر ترجی دا پارا نلے یا کہ ترجی دا پاراوی نو ترجی پا دو قسم دے یو پا متکلم کی دے یو پا مخاطب کی دے نو دیدائی دا اللہ پا کلام کی شک نشتا دے دا چا پہ اعتبار مانے دے دی پہ اعتبار مانے او دوی مسان دا چلے اللہ پا مانا دا کے تعلیلیہ دے لعلکم دا پارے تتقون چھ تاسو ذان بچ گئی دا غضابنا تتقون العذاب بل دلیل ور کئی پا دعوی مانے الذی اللہ غزات تے جعل لکم چھ وی گردول تاسو پارا وی گردول تاسو لرا فراشا دیدہ گرونو دا فراشن فرش اس جعل لکم الارض دا دلیل عقلی سپلی شو فراشن فرش والسماء اسمان بناء چھت دا دلیل عقلی علوی شو وانزل دا اللہ تعالی رالیگی من السماء
د اسمان نه د برنا مان اوبو ان مان ته وي د برنا نو دا دلیل عقلی جوی شو فاخرجانو الله تعالی راو باسی به پاغه سرا من الثمرات د میونا رزق لکم الی یکون مرزوق لکم د پار دا رزق شتا سو د پارا او د پار د انعام ستاسو فلا تجعلوا لله تاسو مگر دوی الله تعالی سرا اندادا انداد دا د ند جمع دا او ند ویل شي چاته شریک تا فلا تجعلوا لله اندادا الله تعالی سره تاسو شریکانان مگر دوی وانتم تعلمون او حال لا دے انتم تعلمون اے انتم تعلمون انتم تصدقون تاسو تصدیق کوئی چھے انہم لا تفعلون شیء من المذکورات چھے دا افعال دا چھے دے نو دا بوتانا نشی کولے اندادن شریکانا وانتم تاسو چھے دے نو تعلمون تاسو پوئی گئی پا دی خبر بارے چھے شرک چھے دے نو دا جرم عظیم دے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا عنو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ بھوی تقریر النبوہ بعد تقریر الالوہیہ اول تقریر دے سر آگئے الوہیت دا توحید را آگئے او دے اس تقریر دے سکئی نبوت کئی اس بات دا نبوت کئی وَإِن كُنتُم کچھرے تاسو فی ریبن پشک کے مما دا آغا ننزلنا چمینگ نازل کردے علی عبدنا پا کامل بندہ خپل بانے پا کامل بندہ خپل مانے نو فأتو بسورہ رات للو کئی پا یو صورت مانے من مثلی نگروی تنگ آمد بجنگ آمد دای انکار کو اللہ والا چیلنج ورکو وہ کئی زا فأتو رات للو کئی بسورت پا یو صورت سرا من مثلی چھ پا مثل دسیوی نو قرآن مجید وی پسکے پا فصاحت کے پا بلاعت کے راڑی ودعو ابلی شہداکم آنو امام راغب وی اے علماءکم خپل ملایان راو بلی و اعوانکم ودعو ابلی شہداکم گواہان ستاسو پا دیمانی من دون اللہ سواد اللہ تعالیٰ ان کنتم کتر تاسو صادقین تاسو رختونی ای پسکی فی دعواکم پا دعواز تاسو کی ان القرآن لیس کتاب اللہ کہ قرآن مجید چلے دا اللہ کتاب نہ دے تاسو پدی کی رختیائی نراڑی چیلنج قبول کئی آنو فائل نگورا رونو ما آغر استاسو طویلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی دے تاسو ای دے دسان نہ جوڑی نبی علیہ السلام عربی دے تاسو عربیانی انو دیو کار دا پارا سلور علت وی کنے علت فاعلی دے رسول اللہ عربی دے تاسو عربیانی بل علت سوری دے دا آیات و شکل تاسو مخامخ تے بل علت مادی دے تاسو دا حروف تحجی وائی رسول اللہ دکا حروف تحجی وائی ٹھیک تا نو تاسو جوڑ کئی کہ جوڑ کئی تاسو چیلنج باو برابر شی خو نشای جوڑو لے دائی با دا سبع معلقہ سنہ لکل شا خو دینا لکل شوی لکا چھ دائی با شعار لکل لو چھ بہترین نا بہترین شعر باو خانہ پا خانہ کعبہ بے زوان کو نا چیلنج بے ور کو او چھ سو پورے بداغا یو لگی دلیو انو بل چھ کم دنو آغا بچا دغنو کو بل شعر سوال نو پیدا کېده چې هغه چا چې د نو دغې لګولو او چې قیمتي هغې نه اوچت شعر به راړم دغه به لرګه بل به ولګو کله چې دا صورت راغې انا اعطیناک الکوثر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واغستو او په خانه کعبه یې ولګو یو سړی به راته یو شاعر او د دې د مقابله کوشش به کو ډېر کوشش به کو کامیابې ده بنا
ټول لوی شاعر چې راغی بس هغه اخره کې دا وی چې ما هذا قول البشر دا د انسان کلام نه دی انسان د دین عاجز دی دا د الله کتاب دی ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا کچر تاسو دا کارو نک او فإن لم تفعلوا تاسو کدا کار نی کړي په ماضی کې ولن تفعلوا او هرگز نشي کول تاسو دې کار لرا نو فتقوا النار التي ويريږي د اور اغنا وقودها چې خشاک داغي النار خلق دی والحجاره او غټي دي د ظاهري معنا شو نو الناس خلق او حجاره غټي نو دای خپل خدایان د غټو نه جوړ کړو انو د دایبا ا خدایان چې دین هغه هم د دای په مخ کې اول سکول شي بوتان سوزول بشي لتوعون معبودهم د صد پارا چې الله د دای د خدایان توهینو کې رسوایو کې د دای په مخ کې یو تفسیر دار او بابا جی رحمت الله علیه بدی دا وی چې وینا وقود خشاک دغه الناس گناہگار خلق دے والحجار او کافران دی ای به وی غټو سو گناہ کړه دے بلکې دا کافران دی او دلیل سره چې حجارین ته د انسان او د کافر مراد علی نشاته ای د نیمی سی پاره نفس را روان دے چې ثم کسد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجاره د دې دازړونه سخ شو نو دا پشان د سو ګرځیدل دا زړونه او دا اصحاب د زړونو والا دا پشان د غټو ګرځیدل پوه شئ نو او وقودها خشاک دا غي الناس گناهګار خلق دي والحجاره او غټي دي اعدت للکافرین دا جهنم تیار کړل شوی د پار د چا د کافرانو ګورې وروړو دا په معتزله او باندې رد دي معتزله او فرقه د باطله تیر شوی ده دا هغه عقیده ده چې جنت او دوزخ نشته د لعنه دی جوړ جنت او دوزخ دا ورستو جوړول شي انو جنت او دوزخ د دې جوړېدل برستو کی نو دا د هغه خلاف دلیل دی چې الله وی اعدت للکافرین دا تیار شوی د څه د پاره د مخکې نه تیار د دارت شپه ایمان ښه وبشر الذین الله وی زیر ورکا کسانو ته آمنو چې د ایمان راوړل د وعمل الصالحات او د نیک عمل کوي نیک عمل کوي وعمل الصالحات او د نیک عمل کوي نیک عمل څه ته وایي نیک عمل پیژنې نیک عمل بچاته نو عمل لپاره نیک عمل تعریف یا ساتي کل عمل ارى عمل موافقا للشرع خالصا لله نیک عمل کې دو خبرې پکاري دي یو اتباع د شریعت یو د الله رضا پورا یو سړی د عمل کوي اتباع د شریعت پکې نشته د الله او د الله د تابعداري پکې نشته ده دا نیک عمل نه ده او بل خالصا لله د سنت مطابق ته په صحیح عقیده روان دي د قران مجید مطابق ته مسله صدا او چې خلق را تخوي پبلک را تخوي پبلک زما تعریف کی نو دا څه شی دی دا بیا نیک عمل نه دی نو دا صوفیه دا په دو الفاظو کې راولي صدق او اخلاص عمل د پاره نو صدق دا عبارت ته د الله او د الله د رسول تابعدارای نه ٹھیک تا ان لهم بشک د پاره د جنات جنتون دی رونو نو ګورا چې کم خلق نیک عمل کوي الله بدایله جنتون ور کوي کم جنتون اتواړه جنت دایله الله تیار کړی دی یو جنت فردوس ته یو جنت عدن ده یو جنت ماوا ده یو جنت دار الخلد ده
یو دار السلام دے، یو دار المقامه دا، یو علیون دے او یو نعیم دے. دا اته جنت شو. تجری جی بهیږي با من تحتها لاندې د ډکو دغې نه الانهار څلور نهرونه. د هر جنتي د جنت مخې ته به څلور نهرونه رواني. یو نهر بسی دا به د شراب وي، یو به د پای وي، یو به د اوبو وي او یو به د ګبیني. او نو کلما هر کلا رزقو چې دی ته رزق ورکړی شي منها فیها په دې جنت کې ولا الله تعالی رزق ورکی. من ثمرات رزقن په دې حال کې دا برزق کی اے مرزوق لهم. نو قالو دی بوي هذا الذي دا خو آغا دی رزقنا چې راکړی شو روزي کړی شو موږ ته من قبل مخکې د دینا. د دې مختلف تفسیرونه یو دا ده چې کله جنتي مخې ته میوه راشي نو دی وایي هذا الذي هذا جزاء العمل الذي دا خو زموږ د عمل بدله ده. رزقنا من قبل چې موږ ته روزي کړی شو یعنې موږ چې کوم نیک عمل کړی دی دا د هغې بدله الله موږ ته راکوي. یو دویمه دا ده چې هذا الذي دا آغا عمل لے عمل شو اوز هذا الذي دا آغا میوی دی چې موږ ته مخکې دنیا کې را کړی شوی. مثلا جنت کې الله تعالی جنتی له سیو ورکوي، ام ورکوي، مالټه ورکوي. نو هغه به د دنیا د میوې په شیپ باندې چې دی پیژني، خو خوند او ذایقه خو به جدا وي. نو دی وایي چې دا خو هغه میوې دي چې دنیا کې الله ورته راکولې. او دریم هذا الذي دا خو هغه میوه ده رزقنا من قبلو چې روزي کړی شوی موږ ته راکړه موږ ته الله تعالی مخکې د دې نه په جنت کې. په جنت کې دا میوې پرون چې دی نو ما خوړې انن بیا دي. الله فرمائی وَأُوتُوا رَاتَلْبُ بِهِ پاغیمانِ متشابہا چې یو شان دی به هغې سره فی اللون په خوند کې دون الطعم خوند به یو شان دی نی ګورې. ولهم د پاره فیها نو دی وایي اوس په جنت کې به یوازې دا دومره انعامات دي یوازې به جنت تېروم. نه الله وایي نه ولهم د پاره فیها په دې جنت کې ازواج بیبیان مطهرة پاکې به. نو د دنیا بیبیانې هم دي خو هغې کې بعضې کمزوری دي. هلته د جنت بیبیانې الله د دغه کمزورونه ساتلي دي، د اخلاق ذمیمه نه د بدو اخلاقو نه ساتلي دي. وهم فیها او دی به په دې جنت کې خالدون همیشه به پاتې کېږي لدوامها علی الایمان. دی دائم په څه باندې په ایمان باندې الله به جنت کې همیشه پاتې کوي. انو ګدا یری ور په دنیا کې سړی ته حکومت ملاو شي نو څو وخت پسې ته لړکۍ او منصب ملاو شي نو دی چې جنت ملاو شي هغې نه به هم لر کېدلي نو الله وایي نه هغې نه لر کېدل نشته. هم فیها خالدون او دی وایي کې همیشه پاتې کېږي. ښه ان الله بشک الله تعالی لا یستحی اللہ تعالی لا یستحی لا یترکو نه پرېږدي دا ان یضربا چې دا بیان کی مثلا مثال ان یضربا دا چې بیان کی مثلا مثال مثلا ما یو مثال د مثالونو نه دا سوال لے سوال لا لے تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی مستا نبوت نہ منو مستا کتاب نہ منو دا سنگ اسمانی کتاب دے دا سنگ اللہ کتاب دے دا قرآن مجید حسیسی حسیسی سپک سپک خبریں کئی کل دا مچ خبر کئی کل دا عنکبوت خبر کئی کل دا بلس خبر کئی اللہ دا غی جواب راو لے گا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحی حیا چې یو سړی کې حیاي
نو حیا د وجه او کار پریږدي نو حیا د پاره لازم څه شه دی لا یترکو دی چې نه پریږدي الله تعالی دا ان یضرب دا بیان کی مثلا ما یو مثال مثالونو نا بعوضتن چا ماشه دی فما فوق یا د پاسه دا غینه دی مجته ماشه دی سوره وړو کړي نو کاغینه پاسه په جوسه کې په قوت کې یا په حساست کې الله دا غي بیان کوي فاما الذين ارچاکسان امنوا جدي ایمان راوړل دي فيعلمون دي تصدیق انه الحق جدا حق من ربهم نازل لجانب در رب دا غیرا واما الذين ارچاکسان کبر ج کافران دي فيقولون غي وي په اعتراض کې ماذا اراد الله سش اراده کړ الله تعالی بهذا یا ماذا اراد الله ما نافیه دا ند اراده کړ الله تعالی بهذا پدیما مثلا مثال سرا مگر سوچ خلق پہ گمراہ کی یا سیر ادا کرے اللہ تعالی بهذا پدیما نے مثلا جیت مثال لا یذل گمراہ کول شی به پاغیمانے کثیرن دیر خلق ویهدی به کثیرا ویهدی او ہدایت کی اللہ تعالی به پقبل ولد دے سر کثیرن دیر خلق تا وما یضل ان گمراہ کی بھی پدیمانے الا الفاسقین مگر سک فاسقان بدکار خلق فاسق چاہتا ہوئی رو فاسق فسقت الردبت من کشرها عرب ہوئی دا کجورا نی کجورا دا چی پڑی کی دا دیر پاخشی اوبڑائی شی دی معذ راوزی دا خپل حد نوزی دا خپل نخی وزی و دے فاسق تا فاسق زکو جی دیم دا نخی ہوتی دے اسلام دا احکام و خیال نساتی خواہ الذین دا کثانی ینکدون چی دائماتی عہد اللہ وعدی دا اللہ تعالی آکثان چی دائماتی عہد اللہ وعدی دا اللہ تعالی من بعد میثاقی پس دا محکم والی دا غیرہ وَيَقْتَعُونَ دَي کٹ کئی ما آغا امر اللہ چھ اللہ حکم کردے اغیتا امر کرد اللہ تعالی اغیتا ان یوصل دا چھ وصل لکلے شی اغا وَيُفْسِدُونَ دَي پساد گئی فی الارض پزمگا کے اولائک دا کسان ام الخاسرون ہم دئی نقصان والدی نگورا فاسق سوکتے ینکذون عہد اللہ دی وعدونا کمی وعدی مراد دی یو مفسر ہوئی وعدونا مراد آغا وعدی دی چی کمی وعدی پا الستو بربکم کشویوی قالو بلا دے آغا وعدی مخالفت کی دیو جی کم دے آغا دارے ینکدون عہد اللہ ماتی وعدی دا اللہ تعالی آغا وعدی سے پی تورات کے بی ان یؤمنو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولینصرنہو چی دیو پا نبی علیہ السلام ایمان راڑی او دیو دا نبی علیہ السلام چی دن سکی امداد بکی آنو دی آگا کٹ کئی ویفسدون فی الارض اولائکم الحاصرون کیف تکبرون سرنگ تاسو کفر کوئی باللہ پتوحید اللہ تعالی بانے وکنتم امواتا او حال اللہ تاسو سوئی مڑوئی فاحیاکم اللہ تاسو لجوندر کو ثم یمیتکم بیا امڑکی تاسو ثم یحییکم بیا بسکی بیا بجوندی کی تاسو لرا ثم الیہ ترجعون بیا بتاسو دی اللہ تعالیٰ تس شئی رد بکڑے شئی گورئی رونو دا اس بعد الموت دا مرگ نا پس جون دیکھی اللہ کا ثابت ہے بعد الموت دا مرگ نا پس جون دا خو صرف دا نصوصنا نا عقلانم ثابت تگران ندے گورئی رونو دا سائنسدانان وہی لنڈ الفاظوں کے واموکت نواب دا سائنسدانان وہی دا انسان نے انسان ددج دا تحلیق کی دا دے اول غیر نامیاتی مرکب دے ان آرگینک کمپاؤنڈ
په هغې کې حلول شو نو دنه نامیاتي مرکب جوړ شو ارګینک کمپاوند شو او بیا د هغې نه سیل حلیه جوړه شوه او د دغه سیل نه د انسان پیدایش شوی دی انسان یا هر چیز دی وایي اوس په ټیشو کلچر باندې دی ښایي د یو پاڼه راوالي اره پیپل پاڼه راواز په دې یو پاڼه کې په لکونو حلیې دي سیل دي چې د هغه هر یو سیل نه دا جدا جدا د اړه کې پیدا کولی شي ٹھیک ده که نه د انسان ماده په هغې کې په لکونو سیلز دي چې د هغې نه یو سیل نه پوره انسان پیدا کیږي یو ماده نه پیدا کیږي او دا انسان کده مړ شي کده هر څه شي ساینسدانان هم دا وایي چې دا سیل د سره لګېدلی وي د دغه اصل سیل حلیه دا نه ځي او ګورئ دا سیل دا کوم ځای کې دی نو دا په سپاینل کارډ کې دی دا ریړ کې هډي څه ته نه وایي دې کې دی دا بنیاد د دې نه دا انسان دا جسم ټول خور دی کله چې انسان اوس موږ ویښ یو زمونږ دا ټول فنکشن دا ذهن چلی کله چې موږ ستړی شي خوب درځي نو دا ذهن دماغ دا خپل ډیوټي دا سپاینل کارډ ته حواله کړي نو ګوره تو دې په ځان نه پوهېږي تاله ګرمي وشي غرق شي کمبل لري تنګ شي نو داسې واړېږي داسې واړېږي دې سړی نه پوهېږي دا ټول فنکشن څوک کوي سپاینل کارډ کوي او د دو جهانو سردار فرمایي کله چې انسان مړ شي کل بني آدم یاکله التراب الا عجز الذنب انسان چې کله مړ شو دا ټول جسم بخاري اخري وعجز الذنب ولا نخري قيل يا رسول الله ما عجز الذنب یا رسول الله دا عجز الذنب څه شی دی نبی علیہ السلام فرمایل مثل حبة خردل د اوری د دانې په شان خردل څه ته وایي دو معنی مفسرین وایي دا نور دا دې سوري کې دا نور دا ریز نه راځي دې کې دا نارای تانیزي ګن دا یو خردل دی یا د شړشمو د دانې نه نارای دانه دا خردل دی نو ګوره په هغه زمانه کې مایکروسکوپ نو علی نه وي نبی علیہ السلام د سیل تصور په څه کې ورکوي د خردل په شکل ورکوي چې یو باریک چیز دی انسان به خارجي خدا چیزې نه خارج کېږي او بیا رونو دکه باریک سی سیل چې کوم دی نن دا خلک وایي که نه په دې بار ملکونو کې انګریز وایي دوره مخکې تللی دی چې هغوی تجرباتی طور انسانان پیدا کوي انسان نه پیدا کوي خو د انسان دا سیل چې کوم دی دا خو الله پیدا کړی دا خو دی نه پیدا کړی خو هغوی دومره ریسرچ وکړه مخې ته لاړل هغه سیلز ګوري چې یاره دا سیل دی نو چې دې نه که ماشوم پیدا شي د هغه رنګ به توري او دې نه پیدا شي به سپیني او دا سیل چا پیدا کو په کائنات کې دا څومره حلیې چې دا الله پیدا کړي دي دیکھه د انسان څه کمال نشته دا هغه صرف ریسرچ دی دا تار موجوده دا ته یو بل سره کنیکشن ورولې صرف بجلی ته راولې نور خالق خو الله دی انسان بس وکي علا کل حال نن په ټیشو کلچر باندې ټیشو کلچر دا د الکانو ویلي سکول کتاب کې عامي دا حلیه راوالي د دې نه یو پوده پیدا کوي نو چې یو انسان یو حلیې نه چې دنو پورا جاندار شیش پیدا کولی شي
اللہ جل شانہ خدا تمام کائنات خالق و قدرت والا ذات تے نو آغا دا انسان دا سل نہ دوبارہ نشی پیدا کولے نو کیف تکبرون باللہ وکنتم امواتا تاسو مڑوائی انارگینک کمپاؤنڈ ہوئی فاحیاکم اللہ تاسو تا یو جوندر کو ثم یمیتکم بیا با مڑشی بیا با خارشی ثم یخیکم تک حیلین اب اللہ بیا پیدا کی اللہ تا سکرانا دا ثم الیہ بیا با دے اللہ تعالیٰ طرف تا تاسو سکوئی باقی دی آیات کے دیر خبری دی رونو خزل اثر کی عرص یوزائی معنی نچیڑم زائی معنی راضی مسئلہ کی گورا کیفت علمت فحیت ثم ودعت ثم دا پار سرا دی تاخیر راضی کنا نکنتم امواتا فاحیاکم رشوی نچی فاحیاکم جوندی در کو نچی جوندی در کو دنیا کے سا وقت تیر کی ثم یمیتکم بیاسشی مرشی ثم یحییکم اگر درمیانی جون اگر کل عدم گرزو ولی گرزو نعبت مخید ہوا خواہ ثم الیہ ترجعون بیاد اللہ تعالیٰ طرف تستازو سدی واپس کی دل دی وَهُوَ الَّذِي دا اللہ تعالیٰ غزات تے خلق لکم چھ پیدا تازو لرا آغس فی الارض پزمگئی جمیعاً ٹول ثم استوا بیائی کزدک الى السماء پترب دسو اسمان متوجہ شو دا استوا دا آیات با وضع رازی دا با وضع رازی یو زائی با وضاحت سرو نور زائی با صرف لفظی معنی کو خد دے دا وضاحت سر نو دا سر دے تنگ بشی ثم استوا بیائی کزدک الى السماء پترب دا اسمان فسواہن پس برابر کا دے لرا سبع سماوات و اسماننا نو دا فسواہن کہ دا ہن ضمیر چرت لڑ نو بیزاوی وی دا سماج کم دے دا دا سماعتن جمع دا او دا سما جمع سماوات تے وی دا ہن دا اغیط روان دے او کشاف وی جنا دا ہن ضمیر مبہم دے دا ضمیر مبہم دے او سبع سماوات دا ابہام ختم ہے پس برابر کا غیلر و اسماننا وہو بکل شین دا اللہ تعالی پا ہر یو چیز مانے علیم سشے دے عالم دے اللہ پا ہر یو چیز مانے عالم دے وقت دے خواہ اس سے جتاو توام کہنا بابا جی رحمت اللہ علیہ رب دا سے لگئی اللہ تعالیٰ پا ہر یو چیز مانے عالم دے نہ پرختی عالمان دی نہ انسان عالم دے او نہ جنات عالم دی اس مخ کے رکو کی تا مخ کے رکو دا دا وو بکل شین علیم دا پارا دلائل دی اللہ پار چیز مانے عالم دے انسان نہ دے عالم کہ انسان عالم ہوئے بابا آدم بدانا خوڑا پرختی نہیں دی عالم آنے کہ پرختی پا بکل شین علیم عالم ہوئے انو اغیب اعتراض کو اتجعل فیہا من یفسد فیہا او جنات دی عالمان کائی خبردار وے نو عزازیل شیطان آبا چیدنو خو یو سجدہ و کڑی بے وکا پوشوی پا خبر مانی اس وقت گورے وہی زیاد گاڑم قالا چوی رب استعال الملائکہ ملائکو تا انی ذجم جاعل پیدا کون کے فی الارض پزمکے کی خلیفتن یو خلیفہ ویرون ویس قال ربکا اللہ وی فرشتو تا نو ایدائی سنگ ہوئی نو ایدائی بطور مشورہ ہوئی کم حضرات بطور مشورہ ہوئی نو اغی ہوئی وی دا چھ دے نو دا پار تعلیم دا انسانو انسان تا تعلیم ورکی
او بابا جی رحمت الله علیه وی چې نه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ زَغَرْزَوْنَ كِمْ فِي الْأَرْضِ پزمکه خلیفتن خلیفہ دا حقیقتاً کلام وی نه شوی دا په طریقې د څه دی تعبیر دی خو د دې معنی لږ پوه پکار ده دا په طریقې د څه دی تعبیر دی تعبیر څه معنا ده هغه به یو مثال به وي چې یو زمیندار شاعر نو هغه ځان سره بطک پیژنې دا تاسو چې پکې دا سکول ته ځان له اوبه وړی دي تاسو وایي بوتل غونتی دی ورته څه وایي که نه بطکې ورته وایي بطکو ان بطک ځان سره دیکان وړه ان چې دا دیکان تږی شو نو د بطک یې راواغسته او خولې ته یې ونیسه اوبه یې څښلې نو بطک د خولې نه چې اوبه راځي کړ 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 کوي که نه اوبه یې څښلې اوبه یې کړ 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 نو بطک یې کېښود نو شعر جوړ کړ بطک ویل دیکانا زتا توایم زوانا اوبه چې رانه اوس کې شوړه خوله کې را کوي صلا وجن ما وهي صلا سوئی بطک ویل دیکانا زتا توایم زوانا اوبه چې رانه اوس کې شوړه نو چې بطک نه اوبه اوس کې نو خوله وکړي ابوجه ولا ورکړي بند کړي که نه شوړه خوله کې را کوي صلا وجن ما وهي صلا اوس په ایمان یې وایي دې بطک دې دیکان سره دا خبرې کړي دي خو دا د بطک کیفیت او حالت دا دی چې په زبان حال سره بطک څه کوي دا خبره کوي نو په زبان حال سره الله د خلقو د تعبیر د پاره دا خبره مخې ته راړه د فرشتو ذهن داو چې مونږ یو د بل انسان د بل مخلوق د پیدا کولو څه ضرورت دی پوه شئ په خبره باندې انو ورته وایي انی جاعل زه ګرځوونکی فی الارض پزمکه کې خلیفتن خلیفه خو نائب ته وایي نو خلیفہ و نائب خود آغا چا راضی چا آغا سوی آغا چه دنو عجز پی راضی پا اللہ جل شانو عجز نرازی کرا جلالین جواب کئی اے خلیفتن فی تنفیذ الامور والاحکام چه دے با خلیفی دا اللہ تعالی و پا تنفیذ دا سکی دا امور دا احکام کی نو حضرت شیخ سے پدغه د ایمان اعتراض کوي چې کافر کم ځای کې چې دنو تنفیذ د امور د احکامو کوي ٹھیک تا نو بس هغه په دا اعتراض کړی دی نه هغه ولا بیا جواب هغه وایي چې نه دا ټیک نه دی خو اسی جواب چې نه فی تنفیذ الامور والاحکام کافرم تنفیذ د امور د احکامو کوي ولې نه کوي تکوینی کوي کنه کافرم په تکوینیات مامور نه دی هغه څه کوي چې الله نه مقرر نو خو خیر علی کل حال ای کافر کو تنفیذ د امور د احکامو نه کوي نو لہذا هغه وی خپل معنا دا چې الله وی زه ګرځوونکی فی الارض پزمکه کې خلیفتن وی دا صیغه د صفت تا موضوع په معذوب د ای سلسلتن حلیفه زه یو سلسله د خلافت شروع کوم یو باچا به ورشي ورپسې به بلی پلار به ورشي ورپسې به زوی پوهیږئ بعض حال بعض نو قالو وی ورته دې فرقتو اتجعل آیات ګرځې پیها پدې کې من آغا سو یفسدو چې فساد کوي پیها پاغې کې نو ګوره دا چې کوم حضرات وایي چې په طور مشوره ده کنه نو بیا د ټولو سوالونو جوابونه
موږ هم دواړه تفسیر کوو، دواړو معنی مراد کېدی شي. من یفسد فیها نو دی به فساد کوي، ویسفک الدماء او تویی به څه شي وینې. نو ګوره وایي پرښتو ته دا څنګه پته ولګېده، خو عالم الغیب نی. نو یو دا ده چې دی د دین اندازه ولګوله چې الله باب آدم د خارې پیدا کوي او د خارې خاصیت کې څه شی دی؟ جنگ او فساد پروت دی. دویم چې کوم دی دا د قیاس مع الفارق وکړو. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په د خپل تاریخ البدایه والنهایه چې د هغې اردو کې ترجمه تاریخ ابن کثیر راغلی ده، هغې کې هغه یو ځای کې وایي الله جل شانه د انسان د پیدایش نه مخکې په دې دنیا کې یو مخلوق آباد کړو چې هغې ته جن وي. کله چې جناتو سرکشي وکړه نو انسان پیدا شو. وایي د دې جناتو نه مخکې الله تعالی یو مخلوق په کائنات باندې آباد کړو چې د هغې نوم حنو. کله چې حن سرکشي کړې ده نو بیا الله جن پیدا کړی دی. د حن نه مخکې یو بل مخلوق چې د هغې نوم بنو، او وایي د بن نه مخکې یو بل مخلوق چې د هغې نوم انو. ان، بن، حن، جن او انس. علامه ابن کثیر وایي زمونږ تاریخ ادې پورې ځي، باقی د دې پته نه لګي چې دا کائنات الله کله نه پیدا کړی ده. کائنات نظام د کله نه روان دی، نو فکس د دې چاته پته شته نشته دی. نو دی وکتل چې یاره جناتو فساد کړو، انو هغې د وجې به دریم دا ده چې الله دی ته ویلو چې داسې داسې به کېږي، د دی به دا اعمالي. څلورم دا ده چې دی په عرش باندې لیدلی او مقرب پرښتو. او پنځمه دا ده کله چې دی ته دا پته ولګېده چې انسان کې به الله دوه څیزونه ږدي، یو چې دی نو نفس دی، یو عقل دی. یو نفس دی، یو عقل دی. اوس د نفس کار دا دی چې د انسان څه کوي؟ فساد ته رابلي. شاعر وایي طوبى لمن كان عقله اميرا ونفسه اسيرا. خوشحالي د کامیابی دا هغه سړي د پاره چې د په جسم کې عقله امیرا، د عقل سوي د امیر وي، ونفسه اسيرا او د نفس دا قیدی وي. او سوء لمن كان نفسه اميرا وعقله اسيرا. نفس وتوي دا گناهو کا، عقل وتوي مکوا، خدای دا عقل نه مني، د چا مني؟ د نفس مني. دا سړی تباه دی، دا سړی خدا تباه دی. ښه انو دی د دین اندازه ولګوله. ويسفك الدماء ونحن موږ نسبح من پاکی بیانو بحمدک چې متلبس یو، چې متلبس پس سره په حمد ستا سره. دا رونو ولې وو متوجه. نسبحو من دې داسې وکړو چې نسبحو من پاکی بیانو بحمدک په حمد ستا سره. داسې معنی به ټیکي ځکه ټیک نه ده چې د نسبحو په صله کې بار پې جر نه راځي، نو دې ته تضمین وایي. دې ته څه وایي؟ تضمین ویلی شي په ترخ کې یو څیز نیسل. نو دا فعل چې یوي او ورپسې د هغې شاته یو صله نه راځي، هغه حرف جر راشي، نو هغه ځان سره یو بل اتیکه تو درېږه، تو درې قرآن مجید والا ودرېږه.
نو هغه ترخ کې ځان سره چې دی انو دغه راړي یو بل فعل راړي نو دې دا کې نسبحو تسبیح دا چې کوم دی نو فعل او دې ځان سره تلبسی په تضمین په با سر راړو نحنو نسبحو من پاکی بیانو بحمدک متلبس احدیو په حمد ستامانه ونقدسو او من پاکی بیانو لک تعالی را نو قال وت الله تعالی انی ذکر اعلم عالم ما پاغ سیدمانه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ پاغه معنی ولی تاسو عبادت تاسو عین طبیعت ته او د پرختو عبادت د پرختو ته وایي چې تاسو عبادت دا عین طبیعت تاسو دی او د انسان عبادت دا دغه د طبیعت او د فطرت خلاف ته وعلم آدم الاسماء او تعلیم ورک الله تعالی انسان آدم علیہ السلام ته الاسماء نمون كلها طول ثم عرضهم بعوان دک علی الملائکه پرختو معنی فقال انبئوني خبر را کی مال رب اسماء پنمون سره د فواید هؤلاء دي سيزوننا ان کنتم کجرتا صادقین رختونی په دې خبره کې انو دای چې ده الله ورتوي وای تاسو چې دنه مالا آدم علیہ السلام ته الله تعلیم ورکو چې آدم علیہ السلام ته الله تعالی تعلیم ورکو نو بیا دې سوال وکړو سوال لاره چې تعلیم بابا آدم ته ورکو او سوال نه چانه کوي د پرختو نه کوي دا سیاته نه دي نو نه دا داسې نه دي دا ارتقائی تعلیم دا د یو تفسیر دا درس و تدریس تعلیم نو ارتقائی تعلیم دی تو وہی کہنا گورا اللہ جل شانو فرمائی فہدیناہ النجدین تاسو کتلی دی معشوم چی پیداشی کنا او کٹے خیچ پیداشی دی خپلا د مور غلام زیتا چنینو سکی اغا زور کئی اس دالاری وتا چا خولی دی دا ورته ارتقائی طور اللہ زړه کې چولی اوس زمره هغه ته ارتقائی دا خبره زین ته ورغلی دا چې دی بغوخه خوري او بل ساروی ته ارتقائی طور زین کې دا ورغلی چې دی بخوراک داسې کوي نو دا تعلیم سبق دا دی چې یونیورسيټي کې نه ورکړي دا الله فطرتن پدې کې چولې نو چون کې انسان سره آدم علیہ السلام سره خو نفس خېټه وا خوراکو نو چې دا سيزونه وته ورمخه تکړل مثلا کټوای ورته ورمخه تکړه چې بابا آدم علیہ السلام په سوچو کو نه او دې کې بس سیف پخې کې نو دا کټوای دا نو چې سمسای ورته ورمخه تکړه وای او دا سم چې وی کتل وتا وای دی خدا سي سیس پیراچی کو دا سمسای دا خلک به د دینه سالن راوچتای مطلب معنی ورسیدای دا سه هر چیز چې هغه وته مخامخ کړي دا هغه فواید هغه او پرختو کې جونګ نفسانیت نشته ده دا هغه په دې سيدونو سره د پروا نه و چې سدي او سندي لہذا هغه ته چې مخامخ کړل انو هغه وی چې مونږ ته خدا غنښت ده نه پیژند ٹھیک شو کنه دا داسې وخا او یا دواړو له تعلیم ورکړو خو مسله دا و چې چونکه پرختو کې نفسانیت نو هغه وسره مزاج دغه څه پته نه لګیدا چې سدي سنې دي او په داغه کې چې کوم دی آدم علیہ السلام او انسانو نو هغه زری او سیس کې ګوره یو درسګاه یو سبقي چې کوم طالب یو سیس سره زوګ ډیر نه چې هغه ډارې کې کېچ کی اده بل چې بل چې خوان نه ور کوي نه ډبا کم کلی هغه نه ورځي هغه نزد کوي ان ورته وي انبيون قالو
ان کنتم صادقین نقال اویدی سبحانکا پاکی دا تعالی را سبحانکا پاکی دا تعالی را لا علم لنا نشتر علم منگتا علم نشتر الا مگر آما علمتنا تا تعلیم راکم منگتا انکا انت العلیم الحکیم انکا انت بیشکت ہی العلیم پورا پورا عالم الحکیم پورا پورا حکمت نوالے قال ویوت اللہ تعالی یا آدم اے آدم علیہ السلام انبیم خبر ورکدئی لرا بی اسمائم پنمونو دی سیدنو سرا فلما ارکل انبام چی خبر ورکدئی لرا بی اسمائم پنمونو دی سرنو قال ویوت اللہ تعالی دی پرختوتا علم اقل لکم مانو ویلی تاوتا انی دی چی دی عالم عالمیم غیب السماوات پپٹو دا اسمانونو والارض او دسمکو مانے غیب ستوئی پٹتوئی چانا پٹو ما غابا عن الخلق لا عن لا ما غابا عن المخلوق لا عن الخالق دا اللہ نے سسیز پٹشتا چی سب پٹتی پچا پٹتی پا انسان پٹتی اللہ دا پارا عرص ظاہر ظاہر دی وعالم دا عالم ما پاغ سیدمانی تبدون آغا جا تاسو ظاہر ہوئی وما کنتم جای تاسو تکتمون تاسو پٹا ہوئی دی جدے یو خبر خدا اکڑا چاہے اتجعلو پیا من یفسدو پیا او پٹا خبر پر اختو دا کڑی وا چی دی زان لکینا استل دیوی لن یخلق اللہ خلقا اکرم مننا اللہ نے ودا سے مخلوق پیدا نکی چاہے زمین نسی اگر زمین بہتری ابا اما تو اما تک تمون وعزیات کا غٹیم نو گورا کہ پرختی پا بکل شین معنی علیمو نو اگئی بدا اعتراض کرے ہو نو بے کرے اس اللہ عجز دا جناتو خی وَإِذْ قُلْنَا یاد کا ٹیم جمنگوی للملائکہ فرختو تا اسجدو سجدو کئی آدم آدم علیہ السلام تن فسجدو سجدے اکڑا الا ابلیس مگر چاو نکڑا ابلیسو نکڑا آباد انکارو کا واستکبرا دا تکبرو کا وکان دے اگردد من الکافرین دا چانا دا کافرانونا نو گورا رونو دا اللہ تعالیٰ جا آدم علیہ السلام پیدا کو نو پرختو تیوی سجدہ ہو کئی او شیطان تیم ویلیو رستو راروان نے اللہ ورطوی تا سجدہ ولی نکڑا از امرتو کا چکل ماتا تا حکمو کو انو ایدہ غدا ہے کہ شیطان تا زان لمستقل امرم شو بعض علماء وی شیطان یادی چی دا شیطان جی کم دے قال ابن عباس من جنس الملائکہ دا دا جنس دا ملائکون دے قال حسن بصری رحمت اللہ علیہ من جنس الجن دا جنس دا چانا دے دا جناتو نا دے امام شاہرانی رحمت اللہ علیہ وی دیدہ دا مستثنا متصلہ دا دے چکم دے نا دا ملائکون دے وی دا ملائکو شپارس کسمون دے یو پکی دا جنات والا دے او نور علماء وی چنا دا جنات چکم دے دا زان لل جدا دے فسجدو الا ابلیس اباد انکارو کو وی دا شیطان دا دیر مخینا موجودو ابلیسو دے پا مخدز مکا موجودو او دا انتظارو چی اوز با خلافت و مشریعر سببات ملاویگی عبادتو نے بے کول وی لوی عالمو لوی عارف و معرفت پا کم دا خدای دیرو حکیم علمت تانی رحمت اللہ علیہ وی دکی عشق نو دے دا اللہ عاشق نو کچھر دکی عشق وی دے عابدو
د عبادت عین پکیو د عالمو د علم عین پکیو د عارفو د الله معرفت داسې معرفت چې الله تعالی ته وی په هغه ټیم چې الله تعالی سره ټیم راو باسوم را شړې نو الله نه مهلت وغوښتو په دې پوه چې الله تعالی رحم وسیع دی علما وی تانی سے وی د کې سلورم عین نو چا عین د سو د عشقو کچې د کې د الله عشق وې خو چې د الله وی چې بابا آدم ته سجده ولګوا د بدان نه وی چې دا خاله دا زور په دارک سجده به لګوله ها انا د څه چالو کو د تکبر کو شیخ سعدی رحمت الله علیه وی تکبر ازازیل را خوار کرد تکبر ازازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر چې دے نو ازازیل شیطان دے رسوا کو او سیو کو پا زندان د لعنت مبتلا کو وکان من الکافرین یو معنی کان پا معنی د صار دے او دے اگردید د کافرانو نا یا وکان دے وہ پا علم د اللہ تعالیٰ کی د مخیر د کافرانو نا وقل لو یاد گاٹیم چمونگی یا آدم علیہ السلام اسکن اوسا انت تو و زوجک بیبیستا الجنہ نو گررونو اسکن کے انت ضمیر شتا که نشتا دا نو بیا دا انت ولی رانی ترجی ولی دمانی التا و زوجک الجنہ دا دے عطف پی کیگی نو چی دا غی عطف پی کیگی نو چی کل پا ضمیر متصل مانے اسم ظاہر عطف کیگی نو اکد الاول بالمنفصل نو التا و تاکید پا منفصل سر راڑ نو انت راڑ خواہ آدم اسکن انتا و زوجک بیبستا الجنت پا جنت کے وکلا خری منہا پا دے کے راعدن پا وضعت سرا خیث شیطما چکم دا استاذ خوخی ولا تقربا او منیز دے کی گئی رست بدا سورہ عراب کے ملگا وضعت سر راجی خواہ التا بیڑیر تفصیل کو ولا تقربا منیز دے کی گئی هذه الشجرہ دیڑ کی تفتکونا او بگر رئی تاسو دوارا من الظالمین زیادی کو ان کے پخپل زان مانے ظالم مانا بسکو زیادی کو ان کے پخپل زان مانے او ولا تقربا هذه الشجرہ داڑے کے سو نسو داڑے کے دا انگورو سو کوئی دا غنمو سو کوئی دا املکو خو چونکہ اللہ جل شانہ ہوئی نم نرے آغستے نو ابہم ما ابہم اللہ مبہم ساتلے اس خدای تا پتا جدا کم ڈکے ہوخا فعذلہم الشیطان لغذش ورک دے دوارو لرا اخوجولو دے دوارو لرا شیطان عناب دی ڈکی سرا فاخرجہما راوی باس دے دوارو لرا مما دا آغن کانا جدی فی پائی کے وقلنا اللہ من ورطوی احبتو کچھ شئی بعضکم بعض استاذنا لبعض دا پار دا بعض عطون دشمنان بیئی ولکم دا پار استاذ پی الارض پدمگا کی مستقر زائد قراری دے زائد اسے دو دے ومتاعن فائدہ دا الہین یا وح مقرر پورے یا وح ثابت دا مرگ پورے یا دا قیامت پورے انو گورا رونو اللہ ورطوی شیطان لغزش ورکو انو اول ہوا بی بی اخوارا بیا بابا آدم خوڑا مای رست بے وضاحت راضی التبے وو نو دیدا کہ او احبتو کچھ شئی صیغہ دا جمع رالا نو دی خود دو احبتا پکارو یو آدم علیہ السلام یو ہوا بی بی یو دا دی پا پشت بارے چکم اولاد نسلو نو صیغہ دا جمع ذکر آلا خواہ یا شیطان تومو نو تیوی بعضکم لبعض عدون ولکم دا پارستازو مستقر دے فتلک کا آدم نوئی آدم علیہ السلام دے راکوز کا پسراندیب مانے دا پا سری لنکا کے زائد جزیرہ کے او ام حوا دا چندر پا جدہ و جدید جدہ ولی جدتن نیات وی کر نو زمان دا طول مور و نیا حوا بی دا پا جدی باز راکوزا بیا تفاسیر مختلف وقت لکی 100 کالا 50 کالا 200 کالا دی دا اللہ نا بخنا غختا
بیا د دواړه چې د په حرفات کې یو بل سره شو میلاو شو ښا نو فتلک آدم انس ذکر آدم علیہ السلام من ربی د جانب در خپلنا کلمات یوسو کلمې نو فتاب علیه پس رجوع کړ الله تعالی پاغه معنی انه شان د الله تعالی هو التواب ډیر توبه قبل انکه الرحیم ډیر رحم کوونکې ده فتلک آدم ذکر آدم دا کومه کلمې وی انو بل ځای الله تعالی وی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او شیعاګان وی هغه د ناور وی دا کلمې کومې وی دا وی چې لی حمصه ادفی بیا حسن حسین علی فاطمه و مصطفی پنځتن وی کنه دا شنایان پنځتن والا دي پنځتن والا پیژنې دای وای په کائنات کې 15 تنه پاک دي علی سے فاطمه بی بی رسول الله او حسنین بس دې د وجه شیعاګان د دې په دې کورونه د دې په دې ځایونو د اصل لګېدلی دا پنځ لګېدلی ښا نو الله جل شانه فرمای دا نه بلکې سوي هغه ربنا ظلمنا وی فتاب علی ان وقلنا الله ومن وتوی اهبتوا كل شيء من هذا دين جميعا طول فاما ياتينكم كشرر للتاوسر من يودا نګورونو دا اما نه اسماعیل وی اما کشرر امام غزالی او کتاب دے الاکتساب فی الاعتکاب پاگے کیا گوئی کچھرے اللہ تعالیٰ پیغمبر راو نلی گیم نو پا خلقو مانے دا لازمہ دا کہ دی سو کی دی دا اللہ توحید امانی گورا کہ یو کافر تا داعی نلے لے نو دے با دے خبر مانے نخلاسی کی جمال داعی نلے راغلے بلکہ پا ہر انسان مانے اللہ تعالیٰ کا دے کافرم دا سی کیفیت راولی دا سے حالت راولی چې پای کې د الله تعالی او پیجنې د ایمان راړي فازان لا خبر چې د قدردانی ونه کی ښا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي چا چې تابعداري کړه زما د هدایت فلا خوف عليهم اغه معنی بس خوف ني ولا هم يحزنون باغي سعم کوي والذين واكسان كبر كافرون وكذبوا دي تکذیب کړه بیااتنا پایاتن زمون سرا اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دی هم فیا دیو پدے کے خالدون ہمیشہ پاتی کیگی آنو دائب ہمیشہ پاتی کیگی دانا چھ کافری او تبسی تب چھ دینو دا جہنم تور نشی دیکھے رد راگے پا بنی اسرائیل مانے بنی اسرائیل رباوی منگ با ہمیشہ جہنم کے نپاتی کیگو منگ با یو سورتو دا پارا جہنم تزو نو مخ کے اس بیان دا بنی اسرائیل لے یا بنی اسرائیل مانا دا سر کے خلاصہ کے ویلیو کنا دی دائنا اس بنی اسرائیل تا خطاب شروع شو دا بزی دا دی شکوی شکایات دا دی حالات دا دی سوالات دا غی جوابات یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اسرائیل اسرا مانا دا عبد او ایل مانا دا اللہ دا عبرانی جو بلفظ اسرائیل مانا دا عبداللہ او دا یعقوب علیہ السلام لقبو خواہ چاوی جی اسرائیلی نمو او یعقوب علیہ السلام لقب دے وہ خبر اڑن بائی ٹھیک تخا یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کی نعمتی اللتی نعمتنا زما نو دا مصدر دے نو دا جمع معنیم کی گی دا واحد نعمت زما اللتی انعمت علیکم جما کرو پتا زمانے و اوفو وفاو کی بعادی پوادو زما سر اوفی زب وفاوکم بعادکم پوادو ستا زمانے و ایایا و خاص زمان فرحبون تاسو ایری گئی اے فتکون زمان ایری گئی و آمنو ایمان بما پاغ مانے انزلتو چه ما نازل کردے پا نبی علیہ السلام مانے مصدقن بدے حال کی جدے سشے دے تصدیق کو ان کے نمبر 1 مصدقن موافقن چھ دے انیسا تو لے خبر ہے کہ پاس ادرے گا موافقن چھ دے موافق تے جیسے شے دے موافق تے نو یو معنی مصدق تے دے تصدیق کئی دے دے اغیر انکار نہ کئی دویم دے موافق تے
ورونو څومره آسماني کتابونه چې دي په څلورو خبرو کې د هغې دا څلور اصول دي کې ټول موافق دي. یو په اثبات د توحید باندې، یو په رسالت باندې، یو په حقانیت د کتب سماویو باندې، یو په بعض بعد الموت باندې. دا څلور خبرې په هر آسمانی کتاب کې یو شان دي. بیا نور دا اصول نور فروع جدا دي. انعمت علیکم وآم مصدقا لما معکم ولا تکونوا تاسو مکیږئ اول کافر اول ډله کافر به بدی قرآن مجید مانے ولا تشتروا تاسو مالی بآیاتی بکتمان آیاتی په پټولو د آیاتونو زما ثمنا قلیلا عوض لګو و ایایا او خاص زمانه پتکون تاسو او یریږئ ولا تلبسوا الحق ولا تشتروا بآیاتی نو زما په آیاتونو پیسې والی نو بکتمان آیاتی بکتمان آیاتی چې زما د آیاتونو په پټولو پیسې مالی سوره مالی ثمن قلیل لږ مالی نو ډیر علی ډیر اغستې شي انو ثمن قلیل بسی. حسن بصری رحمت الله علیه وی الدنیا بحذافیرها دنیا ټوله دا څه شی دی الله د وړاندې هیڅ دی. به دې راته مثال شته خو هم چې دا رکوع رسم بیا به درته خیر د بل ځای وو همداسې آیات راځي. و ایایا فتقون ولا تلبسوا الحق او تاسو مګډ وډوي حق لره بالباطل په باطل سره یو معنا ولا تلبسوا الحق او ما چوي تاسو رونو دا لبسا یلبسو چې باب سمعان راشي نو معنا جامع چول او چې د ضربن راشي لبسا یلبسو نو په معنا د ګډوډولو دواړه معنی ټیک دي. ولا تلبسوا الحق تاسو حق ته د باطل جامه ما چوي چې تاسو چې دنو حق سو کوي حق په باطل باندې پټ کوي او دویم چې کوم دی یا باطل په حق ای باطل غلط سي او شکل لی ولا د سوار کو د حق ورکو دویم حق او باطل یو بل سره ګډ مډ مکوي. ولا تکتموا الحق او مپټوي حق لرا وانتم تعلمون. رونو اے دین نه دین د دین په دوه ځینو مټاويږي. یو کتمان سره چې حق مسله خلق نه کی پټه ساتي او دویم په بدعات سره چې غلط سیز هغه ته دین وای. دې سره د دین شکل رواني یو په پټولو سره او یو د غیر سنت غیر عبادت عبادت ویلو سره. وانتم تعلمون واقیموا الصلاة او مسقائم کوي وآتوا الزکاة زکات ورکي ورکعوا رکوع کوي مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نه سره د رکوع کوونکو نه رکوع کوي. اتامرون الناس نو دی کی هغه مقام او فضیلت د جماعت ته اتامرون الناس آیات تاسو امر کوي الناس خلق ته بالبر په بل صبر سره وتنسون تاسو هیر کړي انفسکم ځانون استاسو وانتم تاسو تتلون الكتاب ولي کتاب لرا افلا تاکلون آیات تاسو عقل نه لري. اتامرون الناس دا علماء ته خطاب دی چې خلکو ته وای نیکی کوي دوی خپل رشتہ دارانو ته بچو ته وي په نبی علیہ السلام ایمان راړی فانه حق په خپل به نه راړو ولې نه راړو په خپل به دین راړو چې اغا چې دنو وی به کومنګ ایمان راړو دا خلک موږ له هدیه راکړي ډالای راکړي ډالای باندې. وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا امداد غواړي په سبب د صبر سره او صلا په مسره وانها بشک دا صبر چي دي وانها دا مسره وانها دا خصلت د صبر او د مسره لکبیره دا ډیر دروند ډیر ګران دي الا علی الحاشعين مگر نه په خشوع کون کو معنی عجزی کون کو معنی الذين دا خاشعين کسان دي یظنون دا یظنون
دا د ازداد نه دی دا په یقین هم راځي په شک هم راځي دی الذین یظنون چې دی یقین ساتي انهم بشک دی چې ملاقات دی به ملاقات کی دی به ملاوشي ربهم ای ثواب ربهم اخ خپل د رب ثواب سره وانهم بشک دی چې الیه پس طرف د دی الله تعالی راجعون دی با واپس کړي شي دی برت کړي شي الله به تپوس کوي نو دی له الله تعالی د دی اعمال او جزاء ورکی الحمدلله رب العالمین ونعاقبۃ المتقین کریم خدای ته زموږ د ټول ناراضي شي الله زموږ د ټول په رحم کې کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کې الله زموږ ته کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکې الله موږ ته خپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کې د نبی علیہ السلام د مبارک غلام د خوز کوثر وب نصیب کې حرمین شریفین ته بار بار د حاضرای توفیق راکې الله د تمام امت مسلمه په المان رحم کې شام برما فلسطین حلب افغانستان کشمیر هندوستان کم کم ځای کې الله تعالی مسلمان مظلوم دے الله خصوصی امداد فرمائے الله تعالی زموږ د څومره درس ورکا دي الله ټول ته دنیا او آخرت خوشاله نصیب کې الله ټول ته جدن استقامت نصیب کې ټول سینې د قران مجید علوم ته کولاو کې څومره مشران دي الله ته تقصیرات معاف کې څومره ځوانان رونه دي الله ځوانای کې چې دنه برکت واچي الله څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري الله زموږ د ټول سینې د قران مجید علوم ته کولاو کې الله تعالی موږ ته خپل قربت او معرفت راکې الله دا موږ کم درس او خپل در کې قبول منظور ګرځي الله د دې اجر او ثواب نبی علیہ السلام نواله در دې وخت پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسول دي او زموږ مور او پلار زموږ ټول استادان الله تعالی دای په عمل نامه کې ولي کې کم وفات دي قبور منوره معطر کې کم حیات دي په حال او په عیال باندې رحم کې اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلی الله علی النبی الکریم کینه یو خبر واوري دا غسیب بن کا دا سے چل چې